دا توفیق راکو چې ای زما د محبوب غلامانو نننۍ ورځ مبارکه ورځ ده، نننۍ ورځ عظیمه ورځ ده. هغه ورځ په کومه ورځ باندې چې د قریشو زناورو یو بل له زیرې ورکړیو چې مبارک مو شهید نبیانو امام راغی. په کومه ورځ باندې چې د سمندرونو میانو یو بل له زیرې ورکړیو چې مبارک مو شهید نبیانو امام راغی. په کومه ورځ باندې چې مارغانو یو بل له مبارکې او زیرې ورکړیو چې د نبیانو امام راغی. د رب کائنات لاکھ لاکھ شکر دے چې په دغه مبارک ورځ باندې رب کائنات موتا دا توفیق او طاقت را نصیب کو چې سره د ډیرو مصروفیاتو د حضور غلامانو تاسو راووتئ، په یو جذبه باندې راووتئ، په یو وفا باندې راووتئ، د هغې در په غلامۍ راووتئ. والله العظیم ما چې لږه ولاړه وکړه د چکدارې نه بره او اندازه مې ولګوله، دا تاریخي جلوس وسګنې داسې جلوس نور کله چرتم نه دی شوی. کم جلوس چې نن وشو تاسو یقینو یقین نورم مضبوط شي چې هغوی مبارک به فرمایله چې ای د حضور غلامانو میدان ته وتل ستاسو کار دی، امداد را لېږل بیا د رب کار دی. تاسو میدان ته وځئ، امداد به راځي، تاسو قدم والئ، فرشتې به راځي. الله جل جلاله د دې حضور د غلامانو د زړونو آهونو ته کتله، د دوی د دردونو ته کتله چې 2 ورځو کې د حضور علیه السلام د غلامانو او د عاشقانو چې دا خو د خوشحالۍ ورځې وي، دا خو د خوشحالۍ ورځې وي او انسان خوشحاله وي چې دا خو هغه اختر دی چې د دې د خاطره ما نور اخترونه لیدلی دي، دا هغه اختر دی چې د دې د خاطره ما ته رمضان میلاو دی، دا هغه اختر دی چې د دې د خاطره ما ته قرآن میلاو دی، د دې د خاطره ما ته رجب او شعبان میلاو دی، د دې د خاطره ما ته جمعات میلاو دی، د دې د خاطره ما ته مدرسه میلاو ده، د دې د خاطره ما ته خانقاه میلاو ده. نو د حضور غلامان خوشحالو چې یا هغه ورځې شپې دي او پکار ده چې خوشحالي وشي. خو زما معزو زه ډېر په افسوس سره وایم چې کله دا ورځ راشي د حضور د غلامانو زړونه ودردېږي، مات شي، ذهني بوج پرې راواچولی شي چې نه نه جناب داسې به کوئ، داسې به نه کوئ، اجازت به وي، اجازت به نه وي، دومره به ځئ، دومره به نه ځئ، دا حدود به وي، دا نه به وي. زه ورته ما بار بار ویلي دي او نن بیا هم وایم د حضور غلامانو زمونږ باباجي فرمایلو چې د حضور د ذکر لپاره د چا په قدمونو کې د ناستې ضرورت نشته چې په کوم ځای کې غواړي د حضور ذکر به کوو انشاءالله. یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله لبیک لبیک یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله لبیک عاشقانو د حضور عاشقانو جواب برا کوي. زما سره د جمعې د مونځ په دوران کې او بیا په مونځ پسې فوراً د څو انتظامي د ذمه دارانو د هغوی میسیجونه وشو چونکې دماکه شوې ده د جشن عید میلاد النبي په جلوس باندې چې څومره شهدا دي موږ ورته دعا کوو چې الله شهادتونه قبول او منظور وګرځوي. الله جل جلاله د هغوی د عشق او د وفا د دغې وینو د خاطره په دې ملک اسلامي نظام راولي. بیا په هنګو کې مسکې جمعې کې دماکه وشوه، هغې کې هم څه کسان زخمیان دي. الله جل جلاله دې ستاسو د دې جذبو او د دې راوتو د ټولو ډېرو ملګرو ذمه دارانو رابطې وکړې. دا د انتظامي وروڼه چې څومره دي دا زمونږ وروڼه دي، مونږ منو دوی ستا شرکۍ او وایي چې یاره چې حالات داسې دي. تاسو خبره باندې پوه شوئ. بیګام زمونږ کانفرنس و او ډېر د ادارو وروڼه راغلي وو، ډېر د انتظامي معزز وروڼه راغلي وو. د هغوی یو احساس دی، یوه جذبه ده. مونږ وایو مونږ د هغې قدر کوو، مونږ د هغې قدر کوو، خو چې د برې نه اډرونه په کوم انداز باندې کېږي د هغې هېڅ قدر زمونږ سره نشته چې هغه د سیکولر او د لیبرلز د خوشحالولو لپاره کېږي. مونږ هغه هرگز نشو برداشت کولی. مونږ وایو وجودونه ټوکړې ټوکړې کېدی شي خو د حضور د عزت او د ناموس نه د مسلې نه د حضور غلامانو څخه کېدی نشي. رسول الله
ته جواب ورکو چې هغوی رابطې کولې ما ورته وې مې مرګ خو یو ځلې دی میسجونه ما سره پراته دي مې مرګ خو یو ځلې دی مرګ خو یو ځلې دی تاسو چې خبره باندې پوه شوې خو څومره مزه به وي چې کله په دې لار کې راشي چې کله موږ د دې ځای نه رخصتېږو او کله قبر کې موږ دي چې د مدینې منورې جانانو فرمایي چې زما غلام راغلی دی زما عاشق راغلی دی مرګ خو به راځي ملګري ولاړ دي ما د جمعې تقریر کې هم خبره وکړه چې موږ ته پته ده چې حالات کوم طرف ته دي کوم طرف ته دي تا چې خبره باندې پوه شوې موږ په دې ځایونو کې د مرګ نه اخوا خبره شته دی نه موږ خپلو جانونو ته نه ګورو موږ کورونو ته نه ګورو موږ بچو ته نه ګورو موږ خاندانونو ته نه ګورو موږ د مدینې منورې د جانان چهرې انور ته ګورو مرحبا راځي معززو چاله په پوله پټي باندې چاله د لار کوڅې په مسله کې چاله د خپلو ذاتي دشمنو باندې څومره خوش نصیبي به وي چې ما او تاسو په داسې حالت کې چې دا مې ایمان دا مې اسلام محمدي یمزه او دا مې دعوا په صبح و شام محمدي یمزه په زنکدن کې به په لور د مدینې ګورما اموخته شوی په انعام محمدي یمزه او چې ملائک قبر کې راشي سوال جواب دپاره ورته به وایم چې غلام محمدي یمزه زه ستاسو توجه غواړم خپله خبره ختمومه د حضور غلامان د انتظامي وروڼه ولاړ دي هغوی ته زه وایم ډېر په نرمۍ سره نه دي صرف څه کلمه راوځئ موږ به منلی وې که چېرته صرف په یو بار ربیع الاول په موقع ویله شوی وې چې صرف سخت کال حالات ټیک نه دي ما به منلی وې خو ما ته د خپل باباجي هغه خبر رایادېږي چې هغه به وي دین اسلام ته حالات چا په یو ټیم کې نه دي برابر کړي دین اسلام ته چا حالات په یو وخت کې نه دي برابر کړي هغې مبارک و فرمایله وی د حضور د تره مبارک وجود چې 18 ټوکړې کېدو نو حالات برابر وو وی د حضور علیه السلام د صحابي انس بن نضر رضی الله تعالی عنہ وجود چې ټوکړې کېدو حالات برابر وو چې د حضور علیه السلام غاښونه مبارک زخمیان کېدل حالات برابر وو دین اسلام ته حالات چا په یو ټیم کې نه برابر کړي خو که موږ دا ووایو چې نه جنا څه کال به کمپرومایز وکړو او کال به بیا وایو چې نه چې سخت کال به کمپرومایز وکړو دا کمپرومایز به دې حد ته ورسي چې بیا به د حضور د عزت او د ناموس د مسلې لپاره څوک راوتی نه شي دا زنده قوم به یو مرده قوم جوړ شي د حضور غلامانو موږ زنده قوم یو او موږ د حضور د عزت او د ناموس پهرهداري غواړو نارو لګوئ لبیک بس موضوع دومره درته وایم چې د حضور علیه السلام د درد غلامۍ خبره وي د حضور علیه السلام د عزت او د ناموس خبره وي د ختم نبوت خبره وي نو انشاءالله په دې جذبه باندې به راوځو په کومه جذبه چې تاسو نن راوتي یې چې په کومه جذبه باندې د حضور غلامان نن مونږ ولیدا په کوم انداز باندې راووته په کومه جذبه باندې راووته د لبیک یا رسول الله د نارو سره راووته د تاجدار ختم نبوت د زنده‌باد د نارو سره راووته کدا جذبه وي زما یقین دی چې هغه ورځ به راشي چې دین اسلام به په تخ باندې وي انشاءالله عزوجل او چې دین اسلام کله په تخ باندې و نو بیا به د حضور غلامان د هغوی د دباولو او د هغوی د یارولو کوشش نه کېږي بلکې بیا به ورته ویلی کېږي چې راځئ موږ درنه په زرګونو فورس نن مخکې کوو او در باندې کلونو شیندو ټول انتظامات درته موږ برابرو د کور نه راوتل ستاسو بیا به داسې ویلی کېږي چې کله اسلامي نظام راغی الله جل جلاله د ستاسو د دې جذبو د خاطره د دې مبارکې ورځې د خاطره اسلامي نظام په دې ملک پاکستان کې راولي د کومې دپاره چې وطن ازاد شوی پاکستان کا مطلب کیا
जस्ता सो टोलो ढेर ज्यादा शुक्रिया अदा कोम बिलखुसूस स्टेज बांधी जिसमर जमुंगा जिम्मेदारान नास्ती कायदीन नास्ती द हुजूर गुलामान उलमा किराम मशाइख इज़ाम पंडाल की जमीनम पडेर गण तादाद की जय्यद उलमा किराम मोलाल्डी और तासो ढेर पमीन और मोहब्बत बांध रातो को तासो टोल द हुजूर गुलामान तासो यो यो कदम तो पलकुन सलाम पेश कोमा रहेगा यो ही उनका चर्चा रहेगा बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले ताजदार खत्मी नबुव्वत।